د پاکستان په مطبوعاتو کې د آئینی بدلون خوا مسوده مخې ته راغلې ده چې منظوري د جمعې پر ورځ د پارلمان ځانګړې کمیټه ورکړې ده. د 26 نقطو د آئینی بدلون د دې مسودې له مخې د سپریم کورټ د چیف جسټس ټاکنه به د 3 کلونو لپاره وي او دا ټاکنه به د سینیارټي په ځای د 3 کسیزه پینل څخه د پارلمان 12 کسیزه کمیټه کوي. د مسودې له مخې سپریم کورټ کې به آئینی بنچ ټاکل کیږي او د دې آئینی بنچ د ججانو ټاکنه با قضایی کمیشن کوي خو پاینی بنچ کې به د ټولو صوبونو برابر ججان غستل کیږي. په تجویز کړل شوی ترمیم کې ویل شوی چې چیف الیکشن کمشنر به د خپل ملازمت د مودې سره لرسولو ترخه خپل دندې ته دوام ورکول شي تر څو چې نوی چیف الیکشن کمشنر نوی ټاکل شوی. د آئینی بدلون په مسوده کې په آرټیکل 143 د تجویز کړل شوی بدلون لمغه چیف جسټس صاحب ل خپل اند د نوټس غستو واک ختمول شي خو په آرټیکل 191 کې د ترمیم په اساس به چیف جسټس د پټیشن په اړوند نوټس جاری کولی شي. د مسودې لمحه پاین کې د نوې آرټیکل 191 د شاملولو وړاندیز شوی چې لمحه به د چیف جسټس د کار موده 3 کال وي. 15 کال عمر ته پر رسیدو به چیف جسټس د خپل مودې نه وړاندې ریټایر کیږي او کو چېرې هغه د 18 کال په عمر کې چیف جسټس جوړ شي نو 3 کال وروسته به لا خپل عہدې ریټایر کیږي. مسوده کې وړاندیز شوی چې د چیف جسټس ټاکنه به د ځانګړي پارلماني کمیټې کوي چې دغه کمیټې به د پارلمان له 12 غړو جوړوي. په کمیټې کې به 8 د قومي اسمبلی او 4 د سېنات غړي شامل وي. دا کمیټې به د سپریم کورټ د 3 سینیئر ترین ججانو څخه یو د چیف جسټس په توګه ټاکي. پاینی ترمیمي مسوده کې د آئین د آرټیکل 109 لمخې سپریم کورټ کې د آئینی بنچ د جوړولو وړاندیز شوی. د آئینی بنچ د ججانو ټاکنه به د پاکستان قضایی کمیشن کوي او په دې بنچ کې به له ټولو صوبو یو برابر ججان غستې شي. آئین کې له ترمیم وروسته به آئینی مقدمه آئینی بنچ ته منتقل شي او ټول آئینی مقدمه به دغه بنچ اوري. د آئین په آرټیکل 209 کې د تجویز شوی ترمیم لمخې عدلیه به واک نه لري چې د یوې غوښتنې نه زیاته د کمی آئینی معاملې تشریح وکړي یا په دغه اړه حکم صادر کړي. د آئین په آرټیکل 215 کې هم ترمیم تجویز کړل شوی دی چې لمخې به د سپریم جوډیشل کونسل د غړ شمیر 42 وي. د سپریم کورټ چیف جسټس به مشر وي. د 4 سینیئر ترین ججان او یو ریټایر چیف جسټس ترڅنګ به د قانون وفاقي وزیر اټارنی جنرال او د پاکستان بار کونسل یو سینیئر وکیل به د جوډیشل کونسل برخه وي. په سپریم کورټ کې د ججانو د ټاکنې په اړوند په جوډیشل کمیشن به 4 د پارلمان غړي هم شامل وي چې هغه کې به 2 د قومي اسمبلی او 2 له سېنات اغستل کیږي او 2 غړو تعلق به د حکومت او د 2 با اپوزیشن سره وي. د حکومتي غړو نمونه به وزیر اعظم او د اپوزیشن غړو نمونه به د اپوزیشن مشر تجویز کوي. د پاکستان بار کونسل په ګډون د وکیلانو سازمانونو غړي تور لګوي چې د مجوزه بدلون د لارې د خیوات د اساسي قانون په اړانه کې بدلون راوستل غواړي او د سپریم کورټ وزر پرې کوي. د عدالتي ازادۍ لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد هم د پاکستان مرکزی حکومت ته په لیکلي خط کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې مجوزه آئینی پیکج د عدالتي ازادۍ او د وګړو د منصفانه ټرایل حق د خطر سره مخامخ کولی شي. د حکومت مخالف غون یو وتلی مشر او قانون پوها حامد خان د جمعې پر ورځ رسنو ته ویلي چې مونږ دا حکومتي تجویز هم د منلو وړ نه دی چې ګواکي د سپریم کورټ له 3 ججانو څخه به یو چیف جسټس ټاکل کیږي. موږ تل په دې اصول ولاړ پاتې شوي وو چې د سپریم کورټ تر ټولو مشر جج به په خپل وار د سپریم کورټ چیف جسټس جوړیږي. ځینې قانون پوهان کو څه هم د مجوزه آئینی عدالت د قیام ملاتړ کوي خو زیاتوي باید چې په دې آئینی بدلون کې له سپریم کورټ او های کورټ څخه د اسکوټ نوټس واک وانه غستل شي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان په